ګرانو کتونکو زموږ خپرونه په مخکې باندې روانه ده څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان او د پاکستان سره په ډیرو ملکونو کې یو وبا د کرونا په نامه باندې راغلی ده او د دې نه ډیر خلک متاثر شوي دي په مختلفو طریقو باندې دې کې مزدوران دي دې کې روزانه کار کوونکي خلک دي خو بیا هم ضلع خیبر تحصیل باړه کې ډیر داسې مخیر حضرات ډیر داسې وس والا خلک شته چې هغوی د خلکو مدد کوي دا وخت موږ سره د الخدمت فاونډیشن صدر موجود دی او دوی هم په دغه خدمت کې حصه اخلي نو راځي د هغې نه پوښتنه کوو چې دې وخته پورې دوی د دغه خپل پیکج په ذریعه باندې د څومره خلکو مدد وکړو او څومره پیکج یې ورکړي الخدمت فاونډیشن الحمدلله په ټول پاکستان کې په میدان کې باقاعده کار کوي دغه شانتي الخدمت ډسټرکټ خیبر هم د اولې ورځې نه په درې وړو تحصیلونو کې پریس کلب ته لاړو پریس کانفرنس یې وکړو 10,000 په تعداد کې مونږ هینډبل تقسیم کو 2553 چې دا مونږ هینډبل هغه تقسیم کو سینیټایزر تقسیم کو دغه شانتي ماسک هم تقسیم کو دین علاوه گلبز هم تقسیم کو جیلونو ته د باړې لاړو جماعتونو ته لاړو په هغې کې هم صابون ولګولو د خلکو دپاره کم خلک چې مانځه ته راتلل او داسې به یې کولو هغې ته هم سهولت دغه شانتې کم د دیاړۍ والا خلک چې دي هغې ته مونږ اوسه پورې 1353 فوټ پیکج ورکړی دی او اوس دا 750 ته روان دی دا زمونږ سره یتیمانان دي 163 په ډسټرکټ خیبر کې هغې ته باقاعده مونږ د میاشتې 4000 روپۍ ورکو او په دې کې د هغې د رمضان پیکج هم وي هغه بیلي او د اختر دپاره چې کوم ګفټس وي هغه خپل وي د هغې کپړې وي د هغې چې اختر کوم سامان یې هغه وي تاسو ته معلومه وي په دې علاقه کې ډېر داسې معذوره خلک هم شته ډېر خلک داسې مزدوران هم شته چې په کور باندې ناست دي او د کرونې د وجې هغې ته دا باقاعده تاکید کېږي چې بهر مه راوځئ آیا تاسو هغې له دغه چې کوم راشن دی کور ته ورسوئ جی بالکل الخدمت فاونډیشن اوس تصویر هم په مونږ باندې بند کړی دی مونږ چې کله د خپل راشن یوسو یا فوډ پیکج چې ورته وایو هغه د هغې کور مخې ته کېږدو د خپل راشن نه تصویر وباسو خلک پکې نه راولو نو اوس مونږ ته هم په راشن رسېدو کې لږ اسانه شوه مخکې به ډونر دا و چې تصویرونه به یې غوښتل چې یاره تصویر هغه کم کس دی چې ورکوي تصویر به راوړئ نو اوس مونږ ته هم اسانه شوه نو دا کارونه ډېر په اسانه باندې اوس مونږ انشاءالله سرته رسولی شو زمونږ په خپرونه کې دا وخت مونږ سره د جماعت اسلامي امیر ضلع خیبر شاه فیصل افریدي موجود دی کم چې سابقه NH44 امیدوار هم دی او په دغه خدمت کې دوی حصه اخلي نو راځئ دوی سره خبرې اترې کوو امیر صاحب که څنګه تاسو ته معلومه وي چې دا کومه کرونا او دغه کومه بیماري کومه وبا راغلې ده په دې کې خو تاسو ډېر خدمت وکړو خلکو لم چې کوم راشن دی دا کور په کور رسوئ او نور داسې مدد خو دې سره سره روژه راغله اختر راغلو خلکو ته د کپړو ضرورت دی خلکو ته کیړو ضرورت دی خلکو ته نقدو پیسو ضرورت دی نو تاسو د دغې دپاره څه هلې ځلې کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم الخدمت فاونډیشن خو چونکې یو اداره ده یو NGO ده چې هغه د خلکو په فنډینګ سره او د خلکو په مدد سره چلیږي او الحمدلله د ټول نه بنیادي خصوصیت الخدمت فاونډیشن چې دی هغه امانت او دیانت دی یعنې خلک چې کوم امانتونه الخدمت ته حواله کړي الحمدلله هغه ډېر په صحیح طریقه باندې او ډېر مستحقینو ته رسېږي لکه په دا حالاتو کې الخدمت فاونډیشن حتی الوسه دا کوشش وکړو چې څومره مستحق خلک دي چې هغو ته ورسېږي او هغو دا درسي وکړي او د هغو مدد وکړي لکه که تاسو ته معلوم وي په دې علاقه کې نور هم داسې وس والا خلک شته د هغې دپاره ستاسو څه پیغام دی ما خو ټولو څومره چې مخیر حضرات دي څومره چې الله پاک استطاعت ورکړی چاته خو ټولو ته مې دا اپیل دی چې هر سړی هم کوشش کوي څه نه څه هغو هم مدد کوي لکه ما دا اپیل دی چې دا مدد او دا شی چې دا په چینل باندې شي او زه وایم چې ټول نه بهترین او ښه اداره چې ده د الخدمت فاونډیشن دی چې الخدمت فاونډیشن ته هغه خپل امانتونه حواله کړي خپل زکاتونه خیریتونه صدقې حواله کړي نو ما په خیال چې په ډېره بهترینه طریقه باندې به د قوم ته دا شی ورسېږي لکه د الخدمت فاونډیشن سره سره په دې علاقه کې په دغه ځایونو کې ډېر مخیر حضرات ډېر د وس والا خلک نور هم موجود دي هغې له پکار دي چې کومه روژه روانه ده کومه اختر روان دی د دغه اوړو او د غوړو نه علاوه هم د هغې د جامو او د کیړو دغسې نور ضرورتونه هم دي نو دغه خلکو له پکار دي چې په هغې کې هم حصه واخلي کیمرامین عزیر سره شاهد خان اباسین TV ضلع خیبر